په دې عبارت کې مصنف د منصرف په اسبابو کې څلورم سبب بیان کړی دی. نو د غیر منصرف یا د منصرف څلورم سبب دی معرفه. د معرفي اووه قسمونه دي او په دې اووه قسمونو کې صرف او صرف علم دا د منصرف دپاره سبب جوړیږي. تدې نه علاوه دا نور کم شپږ قسمونه دي نو دا د غیر منصرف دپاره سبب دا نشي جوړېدلی. نو دغه خبره مصنف هم کړې ده. مصنف فرمایي اما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمية. د غیر منصرف په اسبابو کې چې کوم قسم معرفه دی نو فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمية. نو د معرفي په قسمونو کې په منصرف کې اعتبار نشي کولی الا العالمیه سوا د عالمیت نه. د عالم نه علاوه چې دا نور کم قسمونه دي نو دا د منصرف دپاره سبب دا نشي ګرځېدلی. بیا یو اهمه قاعده مصنف ذکر کوي وتجتمع مع غیر الوصف. په تجتمعو کې هي ضمیر مستتر دی او دا معرفي طرف ته راجع دی. نو د عبارت مطلب به دا شي وتجتمع المعرفة مع غیر الوصف، چې دغه معرفه او یا دغه علمیت د تجتمعو کې ضمیر د علمیت طرف ته راجع دی یا معرفي طرف ته راجع دی چې دغه علمیت دا د وصف نه علاوه د نورو قسمونو سره جمع کیږي. او دا خبره مصنف دا په وصف کې هم ذکر کړې وه او هلته هم مونږ ته دې وجه بیان کړې وه چې وصف او علم دا په خپل منځ کې نه جمع کیږي. د هغې وجه دا ده چې علم دا په ذات معین باندې دلالت کوي او وصف دا په ذات مبهم باندې دلالت کوي. نو لہذا ته دې دواړو په منځ کې تضاد دی. نو یو ضد دا د بل ضد سره نه جمع کیږي. بیا فرمایي اما العجمة فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر فلجام منصرف لعدم العلمية ونوح منصرف لسكون الأوسط. په دې عبارت کې صاحب کتاب د منصرف په اسبابو کې پنځم سبب بیانوي او دغه سبب به د غیر منصرف دپاره سبب کله ګرځي نو د هغې کم شرایط دي نو هغه شرایط بیان کړي دي او بیا په مثالونو سره ته دې وضاحت کړی دی. نو د غیر منصرف پنځم سبب دی عجمه. عجمه دې ته ویلی کېږي چې یو اسم دا غیر عربو وضع کړی، د عربو نه علاوه کم نور اهل زبان دی دغو یو لفظ وضع کړی وي نو دغې ته عجمه ویلی کېږي. بیا دغه عجمه دا به د غیر منصرف دپاره سبب کله ګرځي نو مصنف فرمایي چې د هغې دپاره 2 شرطه دي. یو شرط ولا دا دی چې دغه عجمي لفظ دا عالم وي، خوا که حقیقتا عالم وي او خوا که حکما عالم وي. حقیقتا عالم دی ته وایي چې دغه عجمي لفظ دا په عجمو کې هم د یو سیز یا د یو کس نوم وي او بیا چې کله دغه لفظ عربو طرف ته منتقل شي نو په عربو کې هم دغه لفظ به طور علم استعمالیږي لکه ابراهیم. نو ابراهیم دا عجمي لفظ دی، دا په عجمو کې هم علم دی او کله چې عربو طرف ته منتقل شو نو په عربو کې هم د ابتدا نه بغیر د څه تغیر او د تبادل نه په طور علم استعمالیدل ته دی شروع شول. نو حقیقتا عالم دی ته وایي چې هغه په عجمي ژبه کې هم عالم وي او چې کله عربو ته دغه لفظ منتقل شي نو په عربو کې هم دغه لفظ به طور علم دا استعمالیږي. د عالم دویم قسم دا دی چې هغه حکما عالم وي. حکما عالم دی ته وایي چې یو لفظ هغه په عجمي ژبه کې په عجمو کې
یو لفظ بطور علم نه استعمالیږي بلکې بطور اسم جنس استعمالیږي. لیکن کله چې دغه لفظ عربی طرف ته منتقل شي، عربو طرف ته منتقل شي، نو بغیر د څه تغیر او د تبدل نه د ابتدا نه بطور علم استعمالیدل هغه شروع شي، نو دې ته حکما علم وي. مثلا قالون لفظ، نو قالون دا عجمی لفظ دی او په عجمو کې دا اسم جنس دی. هر یو خصیص ته عجم دا قالون وي. لیکن کله چې دا لفظ د عجمین عربی طرف ته منتقل شو، نو په دغه جنسی معنی کې د استعمالیدلو نه مخکې دا قالون دا لفظ دا د یو مشهور قاری د هغې نوم وګرځېد، د هغې د ښه قرات د وجې نه. نو قالون دا حقیقتا علم نه دی بلکې دا حکما علم دی، ځکه چې دا په عجمی کې د هر یو خصیص دپاره به استعمالیدو. لیکن کله چې دا لفظ عربی طرف ته منتقل شو، نو بغیر د څه تغیر او د تبدل نه دا به طور علم استعمالیدل شروع شول. نو د عجمې دپاره لومبی شرط دا دی چې دغه عجمی لفظ دا علم وي، خوا که حقیقتا علم وي لکه ابراهیم، او خوا که حکما علم وي لکه قالون. دویم شرط ولدا دی چې په دوو صورتونو کې د یو صورت کېدل ضروری دی. د علمیت سره سره په دوو صورتونو کې د یو صورت موندلی کېدل په دغه لفظ کې ضروری دی. یو صورت دا دی چې ته دغه عجمی لفظ کم حروف دي، دغه حروف د دریو نه سوا وي. د علمیت سره سره ته دغه لفظ حروف د دریو نه سوا وي. نو چې کله ته دغه حروف د دریو نه سوا وي، نو اوس دغه عجمه دا د غیر منصرف دپاره سبب دا جوړېدی شي. مثلا ابراهیم، نو ابراهیم دا علم هم دی او د علمیت سره سره ته دې حروف دا د دریو نه سوا دي، لہذا دا اوس غیر منصرف دی، ځکه چې یو سبب پکې عجمه ده او دویم سبب په دې کې علم دی. او ثلاثیا متحرک الاوسطی، دویم صورت دا دی کچری ته دغه حروف دا د دریو نه سوا نه وي، نو بیا ولا شرط دا دی چې ته دې کم درمیانه حرف دی دغه حرف دا متحرک وي، یعنی متحرک الاوسط وي. نو چې کله متحرک الاوسط وي، نو دغه لفظ دا به هم غیر منصرف وي. او ته دې مثال دی لکه شطر. نو شطر دا په دې کې علمیت هم دی، ځکه چې دا د یو قلا نوم دی، او ته دې سره سره په دې کې دویم سبب عجمه ده او د هغې کم حروف دي، نو کم درمیانی حرف دی، نو دا متحرک الاوسط دی، لہذا شطر دا غیر منصرف دی. نو خلاصه ته دې عبارت دا شوه او دا کمې خبرې مونږ وکړې چې عجمه دا به د غیر منصرف دپاره سبب اله ګرځي چې کله په دو شرطونو کې په دې کې چې کله په دې کې دو شرطونه موجود وي. یو شرط دا دی چې دا په عجمی ژبه کې علم وي، خوا که حقیقتا علم وي او خوا که حکما علم وي. او دویم شرط ولا دا دی چې په دو صورتونو کې په دې کې یو صورت موجود وي. یو صورت دا دی چې ته دې حروف د دریو نه سوا وي، او که چېرې حروف ته دې درې وي نو چې بیا متحرک الاوسط وي. نو مصنف فرمایي اما العجمه، هر چې عجمه ده، فشرطها ان تكون علما في العجمه، نو د هغې دپاره شرط دا دی د غیر منصرف دپاره د سبب جوړېدلو دپاره شرط دا دی ان تكون علما في العجمه، چې دغه د عجمې دا لفظ دا علم وي په عجمی ژبه کې، خوا که حقیقتا علم وي او خوا که حکما علم وي. دا لومبی شرط دی. دویم شرط دا دی چې د علمیت سره سره پکې په دو صورتونو کې یو صورت کېدل دا ضروری دی. او هغه لومبی صورت دا دی وزائدة على 3 احرف، چې ته دې حروف د دریو نه سوا وي. نو ته دې مثال دی ابراهیم، نو ابراهیم دې کې علمیت هم دی او ته دې حروف د دریو نه سوا دي. نو اوس ابراهیم دا غیر منصرف دی، ځکه چې په دې کې یو سبب عجمه ده او بل سبب په دې کې علم دی. دویم صورت دا دی او ثلاثیا متحرک الاوسط کشطر، کچری ته دې حروف دا تدریو نه سوا نه وي، نو بیا ولا شرط دا دی چې د دې کم درمیانه حرف دی چې دغه درمیانه حرف دا متحرک الاوسط وي، یعنی هغه متحرک وي. او ته دې مثال دی شطر. نو شطر
دا هم غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې یو سبب د علمیت دی او تدې سره سره بل سبب پکې عجمه ده او چې کوم شرط مونږ ذکر کړی هغه پکې هم موجود دی. تدې حروف د دریو نه سوا نه دي خو کوم درمیانه حرف دی نو دا متحرک دی. بیا مصنف فرمایي فلجام منصرف لعدم العلمیت ونوح منصرف لسکون الاوسط. په دې عبارت کې مصنف دا فرمایي هغه الفاظ ذکر کړی دي چې په هغې کې دا شرایط نه وي یا هغه علم نه وي او یا که علم وي نو په دې دوه صورتونو کې یو صورت پکې نه وي. نو فرمایي چې د لجام دا لفظ دا منصرف دی وجه څه ده چې دا علم نه دی. نو اگر چې د لجام دا حروف دا د دریو نه سوا دي یعنی څلور حروف په دې کې دي لیکن په دې کې علمیت نشته دی نو دې وجه نه دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې لجام دا لګام ته ویل کېږي او لګام دا یو خاص نوم نه دی بلکې هر لګام ته لګام وایي. او بیا چې کله دا لفظ د عجمۍ نه عربۍ ته منتقل شو نو هلته هم دا لفظ په دغه معنی جنسي کې استعمالېدو هر لګام ته عرب هم لجام ورته وایي. نو دې کې نه علمیت حقیقي شته او نه پکې حکما عالم دی لہذا دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې په دې کې علمیت نشته دی. نو فرمایي فلجام منصرف لعدم العلمیه. د لجام دا لفظ دا منصرف دی. ولی منصرف دی؟ ځکه چې په دې کې علمیت نشته دی او مونږ دا شرط ذکر کړو چې د عجمې د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره شرط دا دی چې په دې کې علمیت وي. ونوح منصرف لسکون الاوسط. دویم شرط مونږ دا ذکر کړو چې د علمیت سره سره په دو صورتونو کې د یو صورت موجود کېدل دا ضروری دي. یو صورت دا چې تدې حروف د دریو نه سوا وي او کچېرې حروف تدې د دریو نه سوا نه وي نو بیا ول شرط دا دی چې دا متحرک الاوسط وي. نو لہذا دا نوح دا لفظ دا منصرف دی اگر چې دا په عجمي ژبه کې علم دی د یو پیغمبر نوم دی او په عربو کې هم دا به طور علم استعمالیږي لیکن کم دویم شرط ولا مونږ یې ښویو چې تدې حروف به د دریو نه سوا وي او یا به متحرک الاوسط وي. نو د نوح حروف نه د دریو نه سوا دي او نه متحرک الاوسط دی لہذا د نوح دا لفظ دا منصرف دی. دلیل یې څه بیان کړی دی؟ لسکون الاوسط ځکه چې درمیانه حرف دا ساکن دی.